الرحمن الرحیم ډیر ګرانو قدرمندو کتونکو او اوریدونکو زه هم تاسو کور بای جاس خان او پروګرام کې ما سره شرکت فرمایلی دی نهالي خان امید دی چې ټیک ټاک به خوشاله وي او تروجي چې کوم دا خوندور نن سبا خو موسم ډیر خپل شوی دی او د سره علاوه چې کوم دا برکتونه دي د دې پر ټولولو کې به هم چې کوم دی ښه طریقې سره به مصروف وي نه حالات دي الحمدلله زبردست دی دا الله شکر پرونو موسم ډیر خپل نه موسم ډیر خپل دی مکه موږ ته سواد والا خلکو وي یا چې کوم دی قبایل والا خلک ورته کو هارت والا مې زموږ ته باران دي او زموږ ته به تک سومور وو نو موږ لګ جلس شو جلس به ودا یو نیچرل فیکٹر دی نو هغه موږ لګ جلس کې دوه خو اوس چې کوم دی موږ ډیر زیات چې کوم خوشحالي ماشاءالله هوا موسم ډیر مزدار شو او اجاز یو خبره چې دا آخري اشره چې راشي او بیا لګ ورځې پاتې شي نو دل زړه اسیم خفای کنه چې لګ روزه پاتې شوي او پته نشته زموږ عبادتونه به قبول شوي یا نه نو ډیر شي خبري په زړه کې راځي نو لګ ورځې بالکل دا خبره ده یو روټین زموږ خپل برابر شي کنه لکه درې ورځې نه وي دیالس ورځې نه وي شل ورځې نه پوره 30 ډیز یا 29 ډیز یو میاشت وي نو هغه کې زموږ یو روټین ډېر خپل طریقې سره سټ شي سهار څه کول دي مازدیګر څه کول دي غرمې څه کول دي لکه یوازې د یو انسان د اورال پوره خلکو دا روټین چینج وي دی وجه نه بیا چکره د اختر هغه مخامي وي ډېر خفه وي بالکل لکه روزه سړی مس کوي چې یار موږ د ټایم کې روزه ماته کولو جوس به شربت به ایون اجاز اختر پر ورځ چې کله موږ څه جوړو کنه خوراک د پاره هغه خورونو هغه ټایم کې پزړه کې داسې فیر غونډې چې روزه نه داسې کیږي ټیسټ کولی نشي کنه بالکل دا خبره صحیح ده خو موږ خپل ګپ شپ لګو خو د ټایم کې موږ شاه جهان صاحب هم نه شاه جهان صاحب خیر ناس نه ولاړ دي څنګه شاه جهان صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام اجازه به تاسو خیر میډم تاسو خیر الحمدلله بالکل څنګه دی شاه جهان صاحب خیر خیریت نن خو ډبل روټه راغسته ده دینه نن موږ شای ټوکړې جوړو او دا لکه یو کویک ریسیپي د 15-20 منټ کې تیاری کنه کسړې چې کور کې د وی ورزو ګوري دي زر تر زر یو ریسیپي جوړوي لکه سویټ چا کوي چا کرنوي سو کوی چې لکه 10-15 منټ کې موږ یو شی تیار کړو دا شای ټوکړې دا ډیر زر جوړیږي دا ز خپل وی ورستم چې دام جوړ کې او د سره موږ کرسپي کباب جوړو جی دی خلکو لکه ویورز کتلی چې کټلس خوري یا چې کوم د شامي کباب خوري یا بالکل سافټ وي نرم وي لکه نن موږ چې کوم د کرسپي کباب جوړو دا بالکل کرسپي وي لکه زنګر پشان دام کور کې ټرای وکړي دا دیم چې کوم دی کنه ویورز وګوري دویمه خبره زه خپل ویورز ته دا کوم چې لکه موږ دا کوم مینیو موږ ډیلی جوړو کنه د دې کوم کمنټس وي یا دی وي چې لکه موږ یو ریسیپي تاسو موږ له جوړه کړئ لکه ای د خپل کمنټس کې او موږ چې کوم دي دلته کې هغه ته نیکسټ ډیر زبردست شاجان صاحب ډېر خولي سجیشن چې کوم دی خپل ویورز ته ورکو چې وایي که تاسو ان کیس وایي چې دغه ریسیپي باندې کار وکړئ یا دغه چې کوم دی خوراک جوړول پکار دي نو شاجان صاحب ان شاء الله کې خیر غم تاسو جوړي طریقې به مته خي تاسو بیا په کور کې امپلیمنٹ کوئ ښه شاجان صاحب د سیګمنټ لپاره موږ سره مرسته کړې شمه کوکینګ آیل اند بنسپتی او دا شای ټوکړې به موږ شمه کوکینګ آیل کې جوړو دا موږ هغه کې لکه دودھ کې جوړو خدای چې دا ول موږ شمه کوکینګ آیل کې دا بریډ فرای کو هلکا ګولډن کلر دا بیا موږ یې کې میرینیشن کې برابر او چې کوم دا کرسپي کباب دا موږ شمه کوکینګ آیل کې فرای کو ټیک شو ټیک شو شاجان تاسو پر کاروي شارټ کې بیا موږ راځو ها نه موږ وختي د روجي خبرې کولې ګوري دا د روجي خایست د روجي خوند چې کله مطلب اورال په سوسایټل لیول باندې په ماس لیول باندې چې کوم دي خلک په اکټیویټي کې بيزي وي او هغه اکټیویټي زموږ دغه وي روحاني تسکین وي هغه کې به موږ ته ثواب ملایږي فائدې وي لکه اوس د دې کې تاسو یو بل اگزامپل درکم که تاسو فار ایگزامپل یو علاقې ته وي یا یو سټریټ ته وي چې تاسو فلان کې کار کوي نو پتی مې تاسو ته پیسې ملایږي او بیا هغه بعض خلک نه کوي او بعض خلک کوي نو چې چا کړي اب ډیر مالدار وي چا نه کړي به غریبانان پاتې شي صحیح فاینانشلی به سترونګ نه وي دا رنګ د روجي هم اگزامپل دی موږ ته دا ویل شي چې دا فرض ده دا په ټولو مسلمانانو باندې فرض ده او بل دی چې کم دی کنه د برکتونو ثوابونو راټولولو نو ډېر ښکلی موقع ده موږ سره نو اوس بیا که چا دینه فایده واغستله خو واغسته او هغه بیا دنیا کې هم کامیاب وي دې کې هم کامیاب وي او که چا نه واغستله نو نه واغستله بیا غریب پاتې وي او افسوس کوي چې کاش او بالکل 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 واقعي دومره ښکلې میاشت او دا آخري اشره خو لکه تاک راتونه دي که نه شپې دي دا خو زموږ دپاره ایون که پوره میاشت ډېر ښه دی خو په دې کې خلک ډېر زیات عبادتونه کوي او که هغوی ته موقع میلاوه نه شي نو دا ډېر بدنصیبي والا خبره ده یا چې هغوی دا موقع اویل نه ده کړې که نه بالکل جی بالکل خو د دې چې د روژې څومره برکتونه دي څومره فضیلتونه
دي دا موږ ته چې کوم د قرآن او حدیث ته هم بیان دي ځکه چې تاسو ته پته څنګه رمضان مبارک نه هم میاشت زموږ صحیح ده د نو قرآن او حدیث کې ډېر زیات اهمیت دی او بل خبر دا چې دا هغه برکتي میاشت ده نه چې د کوم ذکر په قرآن شریف کې راغلی دی قرآن مجید کې الله تعالی فرمایلی دی په قرآن مجید کې چې د رمضان قرآن مجید چې کوم د موږ په رمضان میاشت کې نازل کړی دی نو په دې شپه کې یو شپه ده چې هغه ته لیلۃ القدر شپه وایي چې کوم هغه ده زرګونو شپونه بهتره ده دا سورۃ القدر 3 نمبر آیت دی هغه کې چې کوم دی الله تعالی ویلي دي د نماز سلمان رضی الله عنه روایت دی و چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایل چې شعبان کی آخری تاریخ مطلب شعبان آخري ورځ وه وی فرمایل چې تاسو باندې میاشت روانه ده چې کومه ډیره ده برکتونو میاشت ده په دې میاشت کې یو چې کومه شپه ده هغه د زرګونو میاشتونه بهتره ده او په دې کې چې کوم باندې روزه فرض شوې ده او که په چا په دې میاشت کې قیام وکړو یا خاص کر په هغې شپه کې لیلۃ القدر شپه کې قیام وکړلو نو هغه چې کوم دی ډیر زیاته برکتونه حاصل کړل چې کوم اخري اشاره موستلی ویل شوې ده ځکه چې په دې کې تاک راتونه دي په تاک راتونه کې لیلۃ القدر چې کوم دا شپوي او دا هغه چې کوم عبادتونه دي نو هغه د زرګونو میاشتو د زرو میاشتو هغه ایکول دي کنه د دې علاوه چې کوم دی نه که تاسو وګورئ زموږ په دې روزو کې د ثوابونو چې کوم هغه دغه وي لیمټ یا ثوابونو چې کوم ویلیو هغه ډبل شي که فرض دی هغه ډبل تریبل شي صحیح ده که سنت دی نو هغه د فرض برابر شي که نوافل سړی کوي نو هغه د سنتو برابر شي نو دا ډېره ښه اپورچونټي ده واقعي اجاز زموږ اسلام هم ډېر ایزي دی موږ په خپله دا لږ شانتې کمپلیکیټ کوو خو دا میاشت خو واقعي ډېر ښکلی او ډېر خوږ میاشت دی بالکل جی بالکل اوس یو داسې کار کوو چې په دې پروګرام کې بیا موږ سره بریک هم ضروري دی نو بریک ته راته ځو بریک نه پس چې راشو بیا راځو تاسو سره خبرې ترې کوو موږ سره ویورز برکت رمضان ټرانسمیشن کې موږ تاسو ته یو ځل بیا هرکلی کوو اور امید دی چې تاسو به زموږ پروګرام ګورئ خوراکونه هم دې زده کوئ چونکې زموږ پروګرام لوګو ته کې دا سیګمنټ انفارمیټیو وي معلوماتي وي موږ هم کوشش دا کوو چې موږ زیات معلومات چې کوم دی که نه هغه د خپلو مېلمنو نه د شاه جهان صاحب نه موږ سره که یک دوه معلومات وي هغه موږ تاسو سره شیر کړو چې څنګه څه طریقې سره فایده وشي بل څنګه تاسو ته پته ده 25 رمضان نه چونکې لاکډاون لګېږي نو تاسو یقین وکړئ دومره انتهایی ټرافیک جام خو ته زه څه ووایم چې لکه بس تبعی ده مه روزئ د کور نه که راوځئ نو تاسو ته چې کوم دی که نه د بي آر ټي په فیسلټي په شان د فیسلټي کې ټیک ده تاسو به اوس وایئ چې یاره مثال کے طور باندې په هغې کې که موږ سودا مودا والو بیا نه شو راتلی خیر دی ورځ تاسو ټیکسي استعمال کوئ ټیکسي اویل کوئ خو خپل کور ګاډي چې کوم دی مه روباسئ انتهایی زیات رش دی انتهایی زیات دی کې بعضې خلک دا شان دی چې ایمبولینس کې روان وي هغه پکې ګیرېږي ځکه هغې ته خو څه الټرنیټ روټ شته نه پکار ده ایمبولینس یې په دې هغه کې اچولی بي آر ټي کې دس از ګډ آیډیا فرام مای سایډ که نه فرام نیا سایډ از ټو دا پکار دی ګورنمنټ په دې باندې څه کار وکړي اینی هاو ویورز څنګه تاسو ته پته وي موږ سره په هر پروګرام کې مېلمه وي او مېلمه هم چې کوم دی رش کې ګیر شوی و انتهایی زیات ټرافیک جام د هغه حیدرآباد فیصدي چوک نه والی تر صدره پورې فل جام دی نو احتیاط وکړئ ډېر زیات کور نه مه راوځئ ایس او پي خیال وساتئ نو ډاکټر صاحب چې کوم دی فاینلي موږ ته راورسېدلو ډاکټر آصف شاه صاحب پلاسټک سرجن دی ډاکټر صاحب ته موږ پروګرام کې هرکلی وي السلام علیکم سر وعلیکم السلام څنګه سر تاسو ښه ټیک ټاک بالکل روزي ښه تېرېږي سر الحمدلله ایون ټرافیک صورتحال راته لږ ووایه سر بیا راځو بس تا په دومره ښه هغه وکړه ډیټیل هغه ما په زما غنه ضرورت شته نه خو که پیدل راغلی وي نو زر به رارسم که نه سر بالکل صحیح خبره ده ځکه چې هغه یو قسم د ګاډۍ هم رینګ ته راځي که نه نو تا چې کوم پیدل حضرات وي ډېر مخکې وتلي وي واقعي ډېر زیات کمیټډ دي دا ټول روډز خالي حیدرآباد نه صدر پورې نه دی چې پورې ډېر زیات کمیټډ دي اوس زه واپسي لاره راه فرار اختیار کولو کوشش کوم چې اوس په کومه مزه ځمه ځکه چې اوس خو راغلي یو ګیر یو نو یا به موږ د رنګ روډ لارې استعمالو یا به الټرنیټ چې کوم روټ دي وړه وړه هغه استعمالو ښه بهرحال ډاکټر صاحب خوشقسمتي دا وه چې رش نه و
کرش وی او بدا غرنګي سوري نور نو کنه نور نو سر جی زه غلط شم خپل فاز او فصل زره نور نو ګرمي نه وسر صحیح ده کرشم وی او نورم وی او ګرمیم وی سکین خو به تباہ بربادي بهشک ډیر زیات نو دا لکه مثال کے طور باندې سړی څه کول پکای خاص کر چې کوم ډرایور حضرات سر چونګي سټرینګ باندې لاس وی او لګ ایکسپوژر زیات وی نورتا نو ډیر دار ته لګ شارټ کټ وای سر نو وګوري یو خو زموږ ریجن هاټ دی ویدر هغه دی بل ډرای دی بل نن سبا رمضان چلیږي نو د روزې وجنه د واټر انټیک الریډي خده نو بیسټ خو دوه شیزونه چې کم ایزیلی کې دي شي کم نیچرل ویز دی یو پروټیکشن دی که پروټیکشن تاسو سره صادر دی صادر بزان واچو गाड़ी के सनस्क्रीन्स چې کومه وینډو سکرینز دي کاغذ هغه لګوي کله پویا ہے او کیمیکل سکرین در سره استا دا چې کوم عام سن بلاکس ورته وي قادر هغه فورن لګوا او پریفریبل دا چې مارنینګ کې سره لګي مونز په ټایم کې ناټول د پارا روټین کې مخدا کو بدر سره गाड़ी की इमीडिएट यूज की है कोशिश کوي چې ډیر زیات نور د روزانه عام نور ډیر زیات نو لکه تقریبا 1.5 لیټر غنټه زموږ جسم نوځي چې فل د جولای ګرمي وي او اي سي سره गाड़ी آف نو دومره تانا لاس کیږي لګا 1 لیټر جی نو دا چې تاسو गाड़ी کو بخام خا پکار دي که تند فیل کیږي او کنه فیل کیږي او بس کوي نو دا ټول ایزیست ویز دي صحیح کوریج फिजिकल कवरेज सादर लुपटा टोपा सही केमिकल कवरेज चिकन सन ब्लॉक सही लिक्विड इंटेक आम दी हर दुकान के मिलेगी एंड लिक्विड इंटेक सही सर دا بعضی خلکو د خپل لګاړو شیشه لګي توري کړی وي توري شیشه خو پر دې نه سر ګورنمنت دلته ټینټډ کنه ټینټډ جی نو ټینټډ زو دغه پلی کوي سر رول پلی کوي پوزټیو رول او کنه دا څنګه تاسو سمول چې فزیکل بیریر دی میکانیکل بیریر دی صحیح نو دا او ډیر غټول پلی کوي ځلته بیان د تاسو میډل ایست وغیرہ ته سوکا جمرو لتلی دی التا الته خو هغه ایون خپل وینډ سکرین هم تک تور کړی او پکې و نری سپری سره خپل ډرایوینګ لپاره اگینست د لا دا خو خلک کوي خدای چې بلیک پکار دی چې اټ لیست یو پرسکرپشنل اجازه ته چیرې ډاکټر لیکلی هغه کولې کم از کم ځکه چې هر چا سکن خو خنه تاسو ته خو غستار څوک نه چا سکن کیږي د چا برن کیږي هغه کیږي نو پکار دی چې ته پاره پرمیشن نو کا یو کس اساس ځاولي کې او بیا ټینټ کړی وي पुलिस सर खैर बार دا فلټر پولیس تاسو کومه بل طرف ته لاړو صحیح ده خسر دا سکین لیئرز خبره کومه تر وکړو کنه سر بعضی سکین چې کوم ډیر دننه هرټ شي نو هغه جوړولو کې بیا چې کوم نه غونډه کې ټایم لګيږي کنه دا لیئرز څومره دي سر اور څنګه موږ د حفاظت کول شو د خپل سکین خو جنرally دوه لیئرز دي یو د پیپیلری ډرمس وي یو د ریټیکولر ډرمس وي سوري یو اپیډرمس ته یو ډرمس کې دا دوه پارټس چې کوم وي او یو بیا بل سټرکچر یې ته سبکیوټینیس هغه وي چې کوم د سکین لاندې فیټس یا هغه چې وي او بیا مسل د بره یو خاص فیشل لري لکه خو بار سکین جنرally ویری ټیکنیکلی با درې لیئرز او لکه لګ غټ براډ هغه کې با 4 هغه وي او تاسو د انجری خبرو کو نو انجری خو په اني لیول باندې کې دی شي لکه تاسو چې وخت نور خبرو ک نور ته وته تور شوي دا فرست ډیګري برن دی دا مطلب برنه صرف هغه اپیډرمل لیول چې هغه وسوسه یو سړي باندې ګرم بوساس کی توي شو هغه زه پکړنه شو نو دا سیکنډ ډیګري برن دی مطلب دا سکین سیکنډ پارت لاړو صحیح بیا چا باندې ګرم تیل توي شو لږ زیات شو تاسو د براون ښکاری سکین هغه نشو ببلز به جوړ نشو او ډارک براون شو د لیدر په شانته د زنانو پرس په شانته ښکاری مطلب دا 3rd ډیګري دا 3rd لیئر هم لاړو نو دا تاسو خبر صحیح دا لیئر وایز ډیپند کوي خو هغه دا چې کوم ټراوماټیک ایلیمنٹ دی مثال هور دی او بدی نو دا غي په سټرنث باندې چې څومره ګرم وي یا څومره تیز وي یا آیل ټمپریچر د وبونو ډیر زیات نو دا لیئرز چې کوم کانسپټ نه غدا دی خاص دی پروټیکشن چې تاسو وینو پروټیکشن خو په ډیر لوی ټرمي ک تاسو د روټین اسټیټکس خبره کوي چې روټین کوم څنګه هغه ساتو نو یو خو به د انجری په حساب خبرو کو چې ګوري کوکینګ کوي زنانه زیاتره کې زموږ په سوسایټي کې معاشره کې وګت صادر پکار دي چې نه چې هغه نه ځان لګ په ډیسټنس ساتي د چولې ټوله داسې پکار دي چې هغه ټمپریچر ریګولیټډ پکار دي چې خپل بنديږي کته لک سات استعمال نه کا خپل بلاک شو دا هیټرز داسې پکار دي چې ګیس راړو دوباره ونه شي دا خو سپیسیفیک خبر دي میډیکل او جنرال خبره دا دي چې کوم ډسکس کې او ډېر موئسچر ډېر لکه موئسچر واټر شو
lubrication ډېر lubrication word شو ویزلین شو کریم شو او lots of water هم ویل چې زموږ باډي چې دی نو 42 لیټرز اوبه دي صحیح 42 لیټرز اوبه دي که تاسو بنس کې تاسو ګورئ تاسو ځان سره زیاتې کوي بالکل صحیح دا ویورز ته موږ دا وایو که تاسو ان کیس ډاکټر صاحب څخه تاسو وي 25845425 سره دا زموږ ټلیفون نمبر دی د دې علاوه دا واتس اپ نمبر دی هغه هم تاسو په سکرین باندې ښکاري 031388799955 په دې باندې تاسو موږ ته د واتس اپ په تر باندې څه کوېشنز وي هغه کولی شئ نو هر رنګه کوېشن سکین سره ریلیټډ وي دا به ښه ډاکټر صاحب تاسو ته دا غي جواب درکې خړ رسې بل تاسو څه کوېشن نه ها نه تاسو هغه یو سرجری کړی ولا سولا ای برګ لګره ډیټیل سره وای سر دا سمر ټایم سمر ودین سمر ټایم کې دا مطلب افیکټیو وي سمر ټایم په تیر شي به افیکټیو نه وي دا راته لګ وای سر دا سرجری 2014 کې کړو دسمبر کې او خوش قسمته نو سره خلکو نه هیر نه ده تاسو ډېر مهرباني او د کې دا چې دا د دې پیشنټ د لاس کټ شو دا د پیپر فیکټری کې کار کولو نو کې کمرشل بلیډز چې کوم پیپر دومره کټ کټ سټیکس کټ کوي هغه کې چې دا پولی فیل شوی دا بلیډ را غورځیدل د په لاس باندې بل شوی دی بالکل د ریسټ لیول باندې او ګاډ شو دی په شاپنګ بیگ کې روړ او باران دا غل لګول خو ټیکنیکل ونده پروسیجر د ریپلانټ ورته وي او 6 آورز سټانډرډ پروسیجر د الحمدلله هغه کامیاب شو غټ نیوز جوړ کو هغه نه بعد آیو اچھا کې د صوبې پهلا نو نیوز یاد شو اوس خو زموږ نور کشران زموږ کولیګز الحمدلله اوس روټین کې دا کار کی ګوتم واپس لګي او خاغله د کې تاسو ډېر امپورټنت کوېسچن تاسو کو دا کله لګي دی شي دا هر مریض کې لګي دی شي او بلکې دا زه خپل عوام ته ریکوست کوم چې دا خبره په غور باندې واوري ځکه چې اکثر خلک راشي به خفګان اظهار کوي د واپس لګیدو لپاره ټول نه بنیادی شرط دی چې د کلین کټ وي کلین مطلب دا چې د بالکل هموار کټي په تبر په چاقو په ټوکا د دې کټ لګي ک پکی کې راغله دی ک د بو ماشين کې راغله دی ک دروازه کې راغله چې کم کرش شوی دی چخنی شوی دی یا راخ کله شوی یا دا اکثر سنډا وی راخ کلو ځان پسې ګوت راخ کله دا نه لګي ان ایون چی جی او ان ایون بلدای د آرټریز او وینز دا د ټیشو پیپر نم ذات نازک سټرکچر دی دا د تا په پریشر تا راخ کلو نو بیا زسه چې مان هم ډیر ښه سرجنی ای بیا واپس نشي لګولې نو لکه دا زموږ عوام د لپاره دا یو بیسیک میسج دی چې کدا اوار کټ دی په چاړه چاقو تبر ال لګي د دروازې او د کرش او دغه واپس نه لګي دا یو غټ شرط دی دویم شرط دا دی چې دا ک تاسو خپ پریزرو کو په واوره کې پیک کو دغه طریقې په نت ملاوي کوم د پروګرام کې ویلې نشو هر څوک کته شي صحیح نو هغه کې ک تاسو پیک کو بیا خو د 18 نه تر 24 غنټو پورې زبردست چاینیز ډیر مخ کې دی هغه په لیکوډ نایټروجن کې واچي هغه داسې 2 میاشتې بعد هم لګي لکه کستا کله زړاو شو درته به لګي او نو دا هغه -81 دی که -181 ډیګري باندې پریزرو کی نو آی ډونټ نو زه خو څوګړي ټیکنیکل سره هغه پوزیشن کې نه نو کوم ته دا فیسیلیټي ملاو شي مونږ هم میاشت ته بعد لګول شو نو پیشنټ باندې وتا دی بیډه پیسو مسله ټول وخت و اني وی که تاسو په پاکستان خبرو کو که تاسو پریزرو کو 24 غنټه پورې لګي دی شي او که تاسو پریزرو نکړلو بس مدک شانته hebat کې شوي صرف سادم لاس کې یا صادر کې یا شاپر کې وروړو بیا پکار دي 6 غنټو کې دنه تاسو نه راشي بیا دا لګي دی شي صحیح ده سر تاسو وی کدا فور ایگزامپل بالکل سموث کټ وینو الګي ریجډ وی یا بس وی هغه به مشکل وی کنه نو اکثر کوم ګورو سر بل لرګي سره فټ کو چې دا ګډ وډي نو اوته لګ مونږه تراش وی تراشو کنه دا سس لوجیک دیږي چې لکه دلته الله دې نه کی دلته تراس به تاسو وګروي نورې مو ګروي چې هغه سره هغه مو ګروي داسې نه کیږي ما ته ښکاري تاسو سبق ویل مانو تاسو ته پوښتنه نه سر نه دا بالکل صحیح خبره ده ځکه مې ویل دا بالکل صحیح راځي چې دا کله هم کټ کیږي نو خپل ډېر کلین کټ کې خوشي او بعض وخت داسې کټ شي چې اډو کې لکه څنګه چې تاسو شین هغه ماتوي هغه بالکل هغه داسې کوګ ماتي نو هغه تمګه اکچولی گرین سټیک فریکچر هم ډاکټر کوم هغه ته وي نو هغه چې هغه ایجز ایون نه یو خبر ده بل خبر ده چې کله آرټریو وین کټ چې د لکه د پرتګاغ یا د مشمن ربړ نه تختی ځان وړو کې کوي نو کتا کټ کو ودین 1 منټ واپس لګي نو وړو کې شوی الریډي نو هغه لپاره بون شارټنینګ یو سټانډرډ پروسیجر دی نو که څنګه زړه خیو که خی نه دا چې کوم تاسو نو اکچولی شارټنینګ کول وایي یا کلین کول وایي دا لاس مطلب معاف کی بیا چې نو بیا تاسو هغه آرټریو وین واپس یو بل ځان برابر نه خلاص سر دا آرټریز هم لکه تاسو د سټیچینګ باندې وی کنه دا ها
او بالکل سټیچز دي خو ډېر فاین سټیچز دي لکه ستا وختو هم نری سټیچ وي د ها د آرټریز را د آرټریز والا چې کمی صحیح آرټریز او وینز وان والا صحیح ده سر لکه صرف موږ هغه دوربین ټایپ موږ چوري نو هغه کې به نه ښکاری اصل په پروت ښکاری نه چاته لیکیج خو بدینه کی ما ورته چې تاسو سبق ویلې ته سر ما دا چې اتوماتیک ریکویشن را روان دي کنه بالکل لیک کې دی شي او آرټری چې لکه دغه دوه هغه یو خو چې اورګن کې د یو کم باډي سره دا نو چې هغه موږ کنیکټ کوو لکه د کشن دوه هولز دي 5 سټیچز سټانډرډ دی کله کم کله زیات هغه کوي ها یو لیک خو نارملی چې هغه ټایم کې 5-7 منټ کې د باډي میکانیزمز هغه خپل سیل کی خو بعض اوقات داسې کیږي چې هغه ټایم سره خو اچو کې خوښ شوی یا د باډي تاسو مې خپل میکانیزم دغه بلاک کړي ورستو د اپریشن 8 غنټې 9 غنټې بعد بلډ پریشر زیات شي د پیشنټ څه چلو شي او ټوخیږي نو هغه لیک کې دی شي صحیح نو هغه لپاره دغه وجنه د فیر د لاس د یری د لاس دا مریض 24 غنټې نه والا تر 5 ورځې پورې آی سی یو کې ساتل کیږي او چې کم ټیم ټرانسپلانٹ ریپلانٹ کړي نو ریپلانٹ نه بعد بیا ورته کینی هم 24 غنټې پورې نو 24 اورز کې د لیک کېدو چانس زیات دي او هغه نه بعد بیا ورو هر ډے سره کمیږي صحیح زه خپل پیشنټ ته آسان فارمولا ورکوم چې په پهله ورځ 100% خطر د استاد د لاس د واپس خرابېدو دویم ورځ 80 دویم ورځ 60 په پنځم ورځ ته زیاتره د هغه نه وته دا یو سټانډرډ هغه دی صحیح خاصه زما دا یو لاست کوېشن دی نه بس نیر بیټر کوېشنز دي آی تر ته راځي دا علامه کې څه د یو کس یو لاس کټ شو نو هغه ټرانسپلانټ کړي چې بس سړی خپل لاس روړي چې دا وته لګو Oh, that was my question too related. جواب نه ورکوم دا کول الو سر نه بس دا جواب راولو سر السلام علیکم وعلیکم جی وعلیکم السلام سر جی څوک او د کوم ځای بالکل ټیک ټاک تاسو خو ډاکټر صاحب دوه خبرې کوم اوکې جی اوکې درې خو کې جی جی السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام ډاکټر صاحب ما د خپل باندې دغه راځي چې لږ مزه وکم او حرکت پرې د درد کې څه ها یو خپل کډوړ په پړسیږي یو خپل کډوړ په نه یو دا خخ خیخ په چې وګرځيږي او بیا ودرېږي نه بدات کوي د کار پرې کار او دغه خوږیږي لکه پړتو پکې راځي ها زره مهرباني د ټیک شو تاسو ته اخیری موږ جواب درکړو او سم جواب درکې ښه نو سم تاسو نو یو خو جنرالي دا زما ډومین نه دی لکه زما غنه دی دا فیلډز د پلاستیک سرجن ما د کینسر یا د زخم یا د سوزیدو یا د خپل اپریشن موږ خو بهرال خپې پړسېدل صدمه لوی خبره نه ده بعض اوقات چې خپې ځوړند ډېر ټایم پاتې شي سړی ډېر زیات وګرځېږي د مزل سره هم کېدی شي بوټ ټیک نه دی نرم پزه سخته چولې شوی خپل پمپ نظام کړو نه دا اسانه خبرې به موږ کوو خو د یو خپې کې په دوه خپو کې پړسوب کېږي دا هغه بده خبره نه کوي یو کېږي دا بده خبره ده نو بهتر به دی چې تاسو یو سپیشلیسټ اورتوپیډیک سرجن سره صحیح یا میډیکل سپیشلیسټ سره ملاو شي نو به خرای درکې زبردست تاسو به جواب ملاو شي ښه سیم کوېشن تاسو سره پیډي نه دغه ماته زما انسر ملاو شو سر تاسو په خپل سکین کیر څنګه کوئ نو زمونږ tough question very tough question دا خو رازونه دي چې څه بالکل بیسیکلی د قسم غدي ک بالکل معنا از ډاکټر آصف نه تاسو کوي نو سچ ما تاسو ول موئسچر لوبریکیشن تاسو مو ول ویزلینز هغه واټر صحیح ما د پر بل شدایت زما په خال د هیلدی خوراک او هیلدی ایکسرسایز دا سکن د یو د سکن پرایمری فنکشنز دي sun protection water exercise good diet good diet मतलब कड़ाया नहीं नदी तुमको पकड़ने वाला बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज आगा चस्ता ज़रूरत धड़कन ज़्यादा की सोने बरा की कम अज़ कम 5-10 मिनट दे ज़्यादा साथी वज़ां पे खाल दे हेल्दी स्किन दा पारा दे न खा इलाज पर ज़मको पूरा फार्माकोपे की निश्ता सही ज़बरदस्त हाँ हेल्दी स्किन दा पारा चीज़ सिंगल रसे बुरी बैलेंस डाइट नगे दा पारा किचन दर तज़ू शाहजहां से सिंगल हाल खैर खरीद दे ठीक ठाक हाँ कम से रसीद शाहजहां से बस मुंग दा शाही टुकड़ो ले जो मुंग दे ब्रेड गोल्डन का हाँ दिले मुंग दा मैरिनेशन तैयार हो ये कि मुंग दूध वाचुल खुश्क दूध और नॉर्मल दूध सही ठीक शो आइना पस दे कि मुंग चीनी इलायची और दे कि मुंग बादाम पिस्ता आगा मुंग मिक्स का زموږ د سوس تیار چې دا موږ د پاس چې کوم د کنه بیا منشن کو دي سره ها او د غزه کباب دغه جوړو ما دا کریسپي کباب
هغې دپاره مونږ چې کوم کیمه وه هغه مونږ مشین نه ویستې ده مونږ برابر کړې ده صحیح او هغې سره اوس مونږ چې کوم دی انډا اور دا بریډ کرام چې کوم مونږ دغه کړي دی دې والا چې کوم ब्रेड वाला چې کوم پاوډر وی کنه هغه موږ یې سره ټچ کوو او هغه نو موږ کرسپي کباب جوړو صحیح ٹھیک شو مطلب موږ شاهجهان صاحب طرف ته بیا یو ځل کې خیر راځو جی بالکل ویورز کچن سیگمنٹ دوباره موږ سره مرسته کړې ده شمع کوکینګ آیل اینڈ بناسپتی خاصر موږ خلک نن سبا دا ینګ یوث چې دی دوی پزان ډیر زیات هغه مهنت نه کوي دوی وایي چې چلو لیټس ډو پی آر پی اینڈ دیز ثینګز کنه د دوی شیزونو ساید افیکټ شته وګورئ چې کم شی باډي سره انټرفیرنس کوي او ون وی اور انذر څه نه څه خو به د هغې ساید افیکټ وي خو جنرلی تاسو صرف د پی آر پي نوم واخلئ نو پی آر پي خو ډېر سیف هغې کې راځي ځکه دا خو ستاسو بلډ دی هغه واخیستلی شو یو خاص پروسیسنګ د هغې وکړلی شو هغې نه یو خاص کیمیکل ډرا کړلی شو او په تاسو باندې واپس استعمال کړلی شو خو هم ستاسو پرسنل जी सही هغه کیمیکل सही نو دته یو ورډ انټیجنیسټي مطلب چې باډي د بهرني یو ټیشو سره څومره مینه کوي یا څومره دښمنی کوي جی دا د هغه ډیره کم وي صحیح د خپل ټیشو د پاره دته د سیلف ټیشو وي نیټیو ټیشو د انټیجنیسټي ډیره کم وي نو که تاسو پرټیکولرلی د سپیسیفیکلی د پی آر پی خبره کوي نو نه د ساید افیکټس تقریبا نه کېدو برابر ها صحیح ده سر ټایم دې ته پوسټ کو او بیا یو کال را سره دې موږ السلام علیکم وعلیکم سلام جی عبدالرشید صاحب سالت دی خیر خیریت دی څنګه خیر دی جی جاز خان بالکل ډی ټاک صحت مزاج طبیعتونه خدي خیر خیریت دی شکر دی جی تاسو حالات خدي بالکل ډی ټاک بس شکر الحمدلله سب ورغړ عبدالرشید صاحب ډاکټر صاحب تاول سلام کوم ډاکټر السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر راغی جی ډاکټر صاحب زه یو تاسو کوم دا جنرالي غونته لکه سرمن متعلق جی جی دا بعضی کسان دي چې دا لکه میل واز کم زه فیمیل نه یادم میل یادم صحیح میل چې کله چې لاس میلاو کې نو بعضی کسان یې ساره لاس ډېر سخت دی او که نه بیا ځې کسان یو نیم کس داسې چې لاس میلاو کې د هغه لاس یې داهي نرم وي داسې ته وایي د کیاډو اډوکیشن هم د لاس کې د دې مطلب عام زندګۍ کې یا د صحت کې د دې څه دغه دي لکه فیدی والا کار دی دا نرم لاس چی وي د چا چې لاس میلا کې سره لاس خو دونه نرم داسې چل دی او باید سخت دې طرف ته ځي که نقصان طرف ته ځي ښه ټیک شو عبدالرشید نرم لاس جی ښه بل څه سوال شته جی اجاز خان اور خیر سیرت دی بالکل ټیک ټاک بالکل عبدالرشید صاحب بس نه نه پخله نه ښکاریا ولې نه ښکاري که نه پخلی خو وختي وشو ښه هغه ته وایي دا لچهدارې پراټې وکړه پخې اختر والا کومې پراټې لچهدارې دي لچهدارې پراټې شاهجهان صاحب جواب ولا ورکړه که نه څه وایي عبدالرشید انشاءالله د اختر نه یو 2 ورځې مخکې به وله پخې کړو چې دې چلې زده کړي اختر کې خلک دا لچهدارې پراټې بس هغه د اختر نه ورځ دویم مخکې پخه کړه نو بس اجازه به ځان سره بیا یو شي د خیره صحیح ده ډېره زما دپاره وایي دی خو هسې چې دا ټول چې دی نو څه نه څه خو وړي ځان سره کنه ډېره مهرباني عبدالرشید صاحب یو جان مننه ښه سر دا هغې خو فایدې نقصان خبره وکړه خو دا که زه دې سره دا اډ کړم چې دا ولې وي نو د دې خو شاعرانه ډاکټرانه بله قسمه جوابونه کېدی شي بالکل خو زما په خیال یو خو ټول چې کوم ماته ظاهرا خبره ښکاري عام جنرال خبره چې کوم عبدالرشید صاحب ویل هغه دا دی مینول ورک دی د لاس کار دی اوس د لرګي کار چې څوک کوي موږ کتلي خامخا دغه لا سخت دي د اوسپنې کار چې کوي دستانې نه چې هغه کار سخت دغه لاس سخت دي دا خو یو جنرال د انټیلیجنس خبره ده موږ ټول ګورو او دې نه علاوه چې کوم څوک خپل لاس خیال ډېر زیات ساتي زنانه دي هغه ډېر خیال ساتي کریمز لګي هغه کې دغه بند نرمي دا جنرال خبره شوې که د ډاکټرای خبره کېږي د ډاکټرای کې داسې چې سب دې کې چې کوم د پولی جوړېږي د کار سره چې کوم موږ ذکر وکړو سیکنډ مخکې دې ته کیلاوسټیز وایي نو د کیلاوسټیز چې دی نو دا د مینول ورک نه علاوه د وراثت کې هم راتلی شي صحیح او دا بیماریانو کې هم راتلی شي داسې زموږ بلاډي ډیزیز شته یو ډیزیز د هغې ته ډیوپیټرین کانټریکچر وایي هغه چې بالکل داسې او بالکل د کلک کاڼي شو داسې د کې سکین دې نه ریموو کېږي نه سکین ته نه ریموو کېږي داسې ماران پکې سینجي ټایپ پکې جوړ شي او ډېر هارډ شي
او بیا ست په شوګر والاو کې ډایابیټک مریضانو کې دا یو خاص هغه د چاغي کې په د ګوډو باندې د خپل البوز لاندې او لاسونو کې دا هغه کلاوسټي جوړیږي نو دا د دوه درې قسمه جواب شو زما په خیال دا به عبدالرشید سے تسلی کوي ها صحیح عبدالرشید سے تاسو جواب ملاو شو صحیح ده خاموږ سر پی آر پی خبره کوله د هغه ټایمینګ خبره کوم کو تاسو چې سر هغه بلډ واغسل شي بیا یو خاص سیستم تیریږي نو څه کیمیکلز د دې درمیان کې څومره ټایم لګي سر 10 منټس 15 20 یار د ډیفرنٹ ټیکنیکس دي مختلف هغه دي مونږ خپل چې کوم کلینیک کې کوو مونږ سره فرنچ یو ټیکنالوژي موږ ځان سره ساتل د پروسس لپاره نو جنرلی چې کوم پی آر پی کېدو مخکې چې کوم نه سٹارټ شو نو هغه 40-45 منټس پروسس هو تاسو ته هغه د بلډ پروسس کېدو نه بعد هغه د بلډ کوم ایلیمنټس بچي وو به تاسو ته درکو او هغه کې یو خاص کیمیکل چې کوم ته اکټیویټر وي نو اکټیویټر واچنه ودن 1 منټ هغه لګولي صحیح نو دا هغه ټایم ته 45-46 منټس پروسس مونږ چې کوم اوس دا راغوخته دا ماشين لګ پاورفل دی یا په ډیفرنٹ الله علم صحیح د مونږ لا ټول پروسس په 8 منټ کې پوره کی د مونږ 8 منټ کې راکی لک سپیریئر می هغه ته پی آر پی ویل ته پی آر جی اف یا گروث فیکٹر یا پلازما ریچ اینڈ گروث فیکٹرز مختلف نمونه دي یا پی آر اف د مونږ هغه راکی او خو چې کله موږ سټیمولیټ کو اکټیویټ کو نو لګولو ټایم دا ایگزیکټلی دا پی آر پی په شانته دي نو 2 منټه لګي نو 40-45 منټه کې دي شي 8 منټه سر دا انجیکشن لګي سر کوم مطلب افیکټډ زی وی کنه افیکټډ خو ته ځکه وایي چې دا غل درې وخت ورسېدلی افیکټ شو نو سر دا انجیکشن غټ انجیکشن وی نری وی څنګه وی درد وغیرہ کوي کنه نو کته مخکې ما به ډیمونستریشن لروړې خو جنرلی واړوي بالکل فاین دا 34 گیج لکه ټول نه انسولین والا چې کوم یا هغه نه هم تقریبا د لګ نری راځي او مختلف گیجز خو وخت مخکې کیږي غرضی انسولین تقریبا انسولین والا وګڼي هغه نه لګ نری خو د په لینث کې مغنه لګ کمی او د ډیر بالکل بالکل لکه ډیر زیات ورکوټ هغه بلدا چې دا څه کیمیکلز راغوم ګو لګو الریډي دا فل انټر کیږي سر کې سر اگر 20 عمره actually sir Ijaz is willing to try some kana sure why not viewers the time ke barkat Ramzan transmission first segment dir kule khondawari khabari atari rawani di ho aina mach ke yau workout shanti damag lu the mena pas wapas milawegi वेलकम बैक व्यूवर्स जमुंग डेरे कुल खबर अतर रवान दी बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन द फर्स्ट सेगमेंट रवान दे सर आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस करना सर उस लक्ष्यांते हेयर्स बारा के मुंग तसो आए चिता सु मुंग तदा हुए चे हाउ टू प्रोटेक्ट योर स्किन करना नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट योर हेयर्स लाइक डस्ट द पोल्यूशन दे दे जवाब डेर आसान दे और डेर ग्रानम दे आसान दा से च वक्त द स्किन बचे दे सही ठीक शो او بس تاسو دا سوي چې وخت چې د سکین وی صدا د سکین اپنډیج اکچولی نو چې څومره خبره مو سکین د پاره کړي وغه ټول دیتا اپلای کې دی شي لوټس اف واټر لوټس اف ایکسرسایز ټول هغه سموکینګ نه خراب د تونه نه ځکه چې لکه زموږ د جسم په ویل بینګ کې په خلا کې په خصيات کې په طاقت کې یو شی بالکل کامن د سټانډرډ دغه د ښه هیلث ښه خوراک دا خو سټانډرډ صحیح دا آسان ترين دی او دغه موږ صرف او دغه موږ دا به اډ کو چې چونکه د سکین نه لګ لري شو د خپل مستقر نه لري شو د خپل خوراک لګ پګرانه ملاويږي نو د ریکوایرمنت کې د سکین نه لګ زیاتی اوکے نو وائٹامنیشیس فوڈ سبزی سلاد फ्रेश जूसेस डब्बो वाला ना फ्रेश जूसेस डब्बो वाला د خپل نشي फ्रेश जूसेस वाला چې کوم تاسو کور کې خپل جوړ کی د فريش فروټ نه زما په خیال ټول بیسټ هغه دی صحیح بیسټ سورس ته د تاسو ته کې هغه درکې د وایټامینز درکې منرالز د کیلشیم میګنیشیم د ټول شي تاسو ته درکې صحیح وغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوخه زما په خیال پرسنلی ډاکټر هم زما هغه دی هغه دا یو خاغه د میټ غټه وغه یا داج کوم هغه دی یا سی فوډ دا ډایټ حساب کار دا نو دا ایزی آنسر دی اوکے اوکے دا خو سر هغه شیزونه شو چې کوم خوراک د بارا کرا any applications do you suggest Ogri for a healthy person there should be no need for any application ठीक شو خبر هم باغه تلار sorry I'm a naturalist زه کوشش کوم د خلک دوايانو ته لاړ نشي
एप्लीकेशन کې دا د چوغوري موئسچر اگین ما سکن والا تاسو مچ سکن والا ټول د اپلای کی ګوري سر کې خشکی راځي موږ ټول ته پته لګي وخت ورځي نو ته کله ډراینس راغوته ته پکار دي چې تا فورن ټریټ کې کيو ډرمټالوجست ته ځي کې پلاستیک سرجن ته ځي کې چاته ځي خو هغه ټریټ کې فورن آئلز خه زموږ خو ماشاءالله زموږ ملک دوم هغه پوینټ تراو چې خپل پروډکشن زم ډیر زیات دي بهر امپورټ سم ډیر زیات دي بلا قسم آئلز دي او موئسچر ضروری خشکی بن نه پرېږدي دا بیسیک بنیادی خبر دی بل دا چې د شیمپوز استعمال به کم ساتي کنټرول بیا شیمپو کمپنی خپل نشي او لیمیټډ دی چې کم دا خبره کې چې د یو ځل په دوه لګوي نو ډېر به خشي د یو ساس کې په درې دا ټیک خبره نه دي ځکه دا ټول کیمیکلز دي او کیمیکل چې تاسو زیات راجوخته نو اوبویسلی په تضاد پرابلم درکې خو سره دا سې چې بعضی خلک مطلب ایکسپوژر بعض زیات دسته نو کاغه روزانه وختونه وینځي نو هغه بیا ضرور دی وینځي بالکل دی وینځي ته خو تاسو د کې بیا وګوري لکه ګریډز دي کنه ایگزیکټلی دا دی پوي لکه تاسو مثال د بیبیز شیمپوز دي کمپنی نوم ځکه نام جنور خبر نشي نو بیبي شیمپو چې دي نو هغه آیس تم سنوي هغه څه خاص دغه هغه اکوسټیک افیکټ ورته یا ډیټرجنټ افیکټ ډیر نه ہے نو تاسو چې بیا هایر ابزي فلان کې برانډ ته نو هغه اکوسټیک افیکټ ډیټرجنټ افیکټ ډیر زیات شي نو هغه خیره خوباسي خو ورسره ستاسو نیچرل چې کوم موئسچر دا غوړ چې کوم پروډوس کو دا ټول هم باسي نو دی ډیر خاغو کو لو سټاند والا شیمپو twice or thrice a week صابون نیچرل صابون استعمال سر دا بایوټین یا زنګ شو دا د انټیک دا مطلب یو د پر ډیر خوي خدا دې اپلای کول څه رول پکې پلی کوي کنه پلی کوي سر معتدل چې کوي هیلدی بیلنس ډایټ هیلدی لایف تیرې پرابلی ته ضرورت هم نشي خو دا سوال ځکه ویلیډ دی زموږ دور کې موږ کې څوک فارغ ده تاسو پرابلی سار نه لګي کار کوي بالکل صحیح موږ چې راوت نه وتلی څه ټایم بکو ته او نو زموږ ته خلکو ته پکار دي چې بالکل بایوټین یا اني ادر کمرشلی اویلیبل کمپاونډز دي د ډاکټر پرسکرپشن نه بعد دیغه استعمالي نه بد بنئ ځکه چې موږ ټول ډیفیشنسي نه تیری وو بالکل سر صحیح دا خو سر وختو باندې موږ خبره تر وکړي خاصه بعضي وختوي ټایم مخ کې چې کوم دي سپین شي سر داس کمی وي س پروتینز کمی وي وټامینز کمی وي سر دا زما سټوډنټس باوري هغه نه ما ته بخاندي چې دا جوابونه دلته مرا کې او پی ډي کې دلته مرا کې وګورئ چې وخت وایټ کېدل د نظر تل او د انسان مړ کېدل دا ټول خبره پروګرامډ دي د دې نوم هی پروګرامډ سیل ډیث ته ٹھیک شو نو د بلیک کلر چې کوم باډي جوړي هغه ته میلانین وای چې کوم سیل پروډوس کوي هغه ته میلانوسایټ وای نو د میلانوسایټ د ډیث یو خاص ټایم لیکل دی د هر انسان لپاره جدا لیکل ډېر بد قسمت خلکو کډر ینګ ایج کې لیکلي چې 6-7 سال عمر کې مې خصوصي ژوندۍ کې نه نو بس کتا پیدا کو ما ته وای نو موږ په زما کلینیک وړه ښه چلی چې طریقې کار ویل کې بیا به شاد دي چې دوباره اکټیو کی چې پاسې گئی نه جدا په اوور سټیټمنټ شي او زب چونکه ما فیلډ هم دا نه دی ډایرکټ د ډرمټالوجي دی نو سچوي ما بزیاتی کی راځي او بار دومره ته پتا چې وخت سپیډل سیل ډیث صحیح ډیث از ریورسیبل صحیح بالکل په هر یو ایج کې چې کم دی کنه د هر چا خپل ایج لیمټ وي نو هغه کې چې کم دی کنه دا سیل کله ډیث وشي نو نه پس کنه وخت پس په دوه شروع شي نو بیا د دې سره ریورس طریقه نه وي خلک ولا کلرز ورکې نو سره غم فور ټایم بینګ وي د درې سره ورځي بیا کلر نو زبارل دا پکې شاجان سره ترته لګو سر تاسو کې اجازه دوی شاجان صاحب ماشاءالله دا خو شاهي ټکو ډېر مزه کوي یار ښکاري ډېر ښکلی چې لکه دا به ډېر زیاته مزیدار وي نه انشاءالله اوس خو روژه ده که افطارۍ نه پس بیا تاسو چې کول غواړئ زه خو ګورم ښه تاسو نه صبر ونه شو تاسو ځای بالکل نه نایس لک ایٹ دیٹ واو ها تاسو کټکړی هم څومره ښکلي دي موږ خو چې کور کې جوړو داسې انګولر نه دا موږ چکور کټ کوو سایډ نه دا وی چې لکه دیس ریپرزنټیشن ډیر ښایسته راشي صحیح او واقعي دا ډیر کرسپي دی او دا کرسپي دی او دا کب ګارنیش لپاره څوک په کوپرا چې څوک په پستا واچي څوک په سمون په دا بادام واچو چې د دې ټیسټ او لوک ډیر ښایسته راشي صحیح او شاهجان وای دا ډیر ثیک کونته ساس دی کنه مو چې کور کې جوړو هغه ډیر زیات لیکویډ دا تاسو صحیح پخکړی را لکه نه دا مونږ چې کوم دی کې اصل کې دی کې نارمل خلک کور کې جوړي نو صرف دودھ واچي هلکا او دودھ سره څوک د سوي چې دا برډ چې کوم دی د چاس جوړ کړی وی لکه دا
चीनी वाला और ओबो वाला आगे के हल्का डीप के ब्यागे ना पस दोबारा दिला सॉस जूट की ब्या पे क्या चाहिए खुदा मुंग जो कुम दे के उच पे मचूली दी ठीक शो दे के मुंग कोकोनट पाउडर मचूले दे हां ओके हां इस तरह लगदा गाढ़ा शी थिक्की आगे सर का सही वो दे के खुश दूध सही शाहजहान से वो उस तरह रखदा हुआ है मुंग जो कम व्यूअर्स दी अगे तला कोन के मुंग दा हुआ जो मुंग ने से तैयार करी दी सही दा पति बाने खबर तर को या फॉर एग्जांपल शाही टुकड़े सरखवा के नूर दी दारा तलक कोई कोन क्यों जगह रेसिपी काडूम तैयार बे बाकी तरफ जी दा शाही टुकड़े जोड़े के द ब्रेड ना और सर मुंग क्रिस्पी कबाब जोड़ को हां जी शामी कबाब या कटलस खलक पड़ली दी कना हमंगो चला कदा क्रिस्पी कबाब हम दी ट्राई हो की पकोड़ के और दाम कोई रेसिपी है तो उस पर 10-15 मिनट की तैयारी की और दाइम कोर के ट्राई हो की हां पति बाने कम टाइम लगेगी शॉर्ट टाइम लगेगी सही दा सता स्पेसिफिक रिस प्रेफर कवे चला का दा उखरे स्किन मम खवी वक्त मम खवी No matter the salads, vegetables, meat. सही दा दाज़ मा पखलटोन rich sources खुराक सही दा अगे सरा एक्सरसाइज उन ऑर्डर से प्रेफर करी चरता सो एक्सरसाइज में के चक्कर ता सुदा हार्ट बीट तीशी हार्ट बीट चेकअप दा क्रॉस की न ब्या दा करेंगे चेकअप ने ता सुबह सेहत बाने बड़े रखा असरात गुर्जी की रेसिपी कार्ड तो जो व्यूअर्स का ता सुन से पाते शिवी नो अल्ते नोट की क्रिस्पी बीफ कबाब अज्जा गोश्त छोटे बोटियां 1 पाव आलू उबले हुए आलू मशीन करके 3 पाव इमली का पानी आधा कप सब्ज मिर्चें बारीक कटी हुई 8 अदद अंडे 2 अदद हरा धनिया 1 गड्डी लाल मिर्च कटी हुई 2.5 चाय के चम्मच साबित गरम मसाला आधा चाय का चम्मच नमक हस्बी जरूरत लहसुन अदरक 2 खाने की चम्मच कॉर्नफ्लोर 2 खाने की चम्मच काली मिर्च 2 चुटकी ब्रेड क्रूम्स हस्बी जरूरत ऑयल फ्राई के लिए तरकीब गोश्त में लाल मिर्च हरी मिर्च हरा धनिया नमक लहसुन अदरक और काली मिर्च डालकर गोश्त गुलने तक उबालें। गोश्त गुल जाने के बाद इसमें इमली का पानी शामिल करके अच्छी तरह भूनकर खुश्क कर लें। गोश्त का रेशा करके मशीन किए हुए आलू में मिक्स कर लें। अंडे में कॉर्नफ्लोर नमक और काली मिर्च डालकर पेंट करें। अब कबाब बनाकर अंडे में डिप करके ब्रेड क्रूम्स लगाकर डिप फ्राई कर लें। आखिर में सलाद पत्तों के साथ गार्निश करके पेश करें। शाही टुकड़े अज्जा डबल रोटी 6 स्लाइसेस दूध 1 लीटर चीनी 6 खाने के चम्मच खुश्क दूध 2 खाने के चम्मच सब्ज इलायची 4 अदद खोया 4 खाने के चम्मच अंडा 1 अदद जर्दे का रंग 1 चुटकी पिस्ता बादाम हस्बे ज़रूरत ऑयल फ्राई के लिए। तरकीब पहले डबल रोटी को स्लाइसेस में काट लें। पैन में तेल गरम करके स्लाइसेस डबल रोटी को हल्का फ्राई कर लें यहाँ तक कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब दूध को गरम करके इसमें चीनी सब्ज इलायची अंडा और जर्दे का रंग डालकर मिक्स करें। जब दूध आधा रह जाए तो इसमें खुश्क दूध और खोया शामिल कर लें। अब डिश में स्लाइसेस को सेट करके बना हुआ मिक्सचर इसके ऊपर डाल दें। आखिर में पिस्ता और बादाम से गार्निश करके पेश करें। जे व्यूअर्स दिन बावजूद उनके तासो न सपाते शिविनी प्रोग्राम जमुना प्रोग्राम पे यूट्यूब बाने अपलोड की तासो अलतो गुरी बहरहाल नेहा शॉक वेव थेरेपीज दा करंगी नोर सर डेरे खबरे तेरे चिकन नेगा मुंगा पाते शु डॉक्टर से ना जे इंशाल्लाह के खैर बया बगा मुंगा कोशिश को जगह मुंगा पीआरपी फिजिकल चिकन दगवी लुक भी या ज़ाहिरी लुक भी आगे बाने खबर ते को सर शॉर्ट कट रहते हुए सर मुझे सिर्फ ऑलमोस्ट 2 मिनट दे शॉक वेव थेरेपी तसो चीज दे सर चूंकि टो पाकिस्तान की दा टेक्नोलॉजी सर तासो सर दा नो दे बारक लग रहते हुए सर दा से उस दुनिया रवाना द रिजनरेटिव मेडिसिन हां रिजनरेटिव लगदा छो सड़े बीमार शनो तो दवाई पजे माग पुरजे वाला वापस ठीक का लगे मिसाल हेयर ट्रांसप्लांट पजे सदा से दवाई पे जोड़ा कर हेयर वापस रोजी नो शॉक वेव द रिजनरेटिव मेडिसिन आगते ददे चिकम टाइम तासु जो लग दे खुदे गट चिकम एप्लीकेशंस दी कम आगे के राजी दा यो खो प मेल्स के इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेल वीकनेस चिकम प्रॉब्लम दागे दा पारा ज्यादा पॉपुलर दे के दुनिया के तुलना पॉपुलर दा ट्रीटमेंट रावन दे इवन द गोडो के द कार्टिलेजेस वगैरह खराब शी द आर्थराइटिस एज सरियोशी द रीजनरेशन दा डे जबरदस्त कही है सही द हर वेम का सुचर ज गर्जम द पंज में खुगिदल शुरू शी दे हां यस बिल्कुल प्लांटर फेशाइटिस तकरीबन हर वेम का तकी द द ट्रीटमेंट द से ट्रीटमेंट दे चदा मतलब ट्रीटमेंट द नहीं जत तरसो द इलाज के टिक पे द से जता ओ कोन द टिक शो नो आर्थराइटिस के द गोडो दर्द के मेल आगे के वीकनेसेस के दे के दादा दे यो नवे रोल रवान दे
PRP هم چې تاسو بار بار د درزلیات کو ایون PRP هم اکچولی د ریجنریټیو میډیسن حصہ ده صحیح د دنیا ټول اوس دې طرف ته روانه ده سټم سیلز شاک ویوز PRF PRGF نو لږ دا دغه ها صحیح سر سپیکټرم یو حصہ ده او ډیره ګران او ډیره غټ حصہ ده صحیح ده صحیح بار چې ارزان شي نه then we will try to go شاهجهان صاحب ډیره مهرباني थैंक यू शाहजहां थैंक यू सो मच ډېر ښکلي ریسیپیز ډیشز تاسو موږ ته جوړوي کویک ریسیپیز وي نو زموږ ویور په خامخا دینه فائدہ وچتای سر ډیره مهرباني سر دومره رش او دومره پورا د هغه ته باندې مالي تر دې پورې فل جام دی ارسا تاسو بیا چې کوم ته مونږ ترالي ډیره مهرباني سر थैंक यू सर ډیره مهرباني Neha, thank you too as well. Thank you, Ijaz. You are joining the next segment and I am leaving. نو ان شاء الله کې خیری ژوند فاوګړه سیاست فاوګړه بیا تاسو خدمت کې ملاقات کیږي سبا ترغه ته پوری الله پامان